والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مغز القرآن روح الإيمان جانبين أستغفر رحمة للعالمين. غير انتهائی قدرمند اور قابل قدر حضرت العلامہ و مولانا صاحب زادہ محمد کفایت اللہ صاحب محتمی جامعہ نظرۃ العلوم اور قابل قدر غیر انتہائی معزز پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ شیخ الحدیث قابل قدر بابا جی معین الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ میری والد محترم اور انتہائی معزز قابل قدر کملاکنڈ ڈویژن پسیما اور خصوص مسوات آغا عالم بے نظیر حضرت العلامہ و مولانا شیخ الحدیث پیر سید صاحب قادری مقدس اللہ العالیہ معتمین جامعہ قادریہ غفوریہ لندورہ اور بڑے کم تعداد سمجھ غیر انتہائی قابل قدر علماء کرام اور بابا جی صاحب جسمرہ بیردانے کرانے جی اور عوام معزز زمین کل حاضرین مولائی کریم پدیم معزز اور انتہائی قابل قدر اجتماع کے قبول و منظورت تھوڑے نوان دے زردی جامعی کے کم طلباء کرام دی فاضلان جامعی قرآن مقدس خدمات پر ترجمائی ستاو رسولہ اور بیات قرآن مقدس تشریح و شرح و تفسیر جگہ ادوار جہان سردار صاحب قرآن کلام دے دہدی خدمات اکڑو دہدیثو
یو نامور کتاب صحیح البخاری د نسخې اخري اختتام او د هغې ترجمه په ډېر بهترین انداز سره وشوه. دغې معزز علمای کرامو والدینو ته، اقرباو ته، خپلو خپلوانو ته او د دې محلې خلکو ټولو ته زه د دې ډېر لوی مبارکباد درکوم. الله دې د دې سبا نور هم تاسو ته ډېره زیاته درکړي او الله دې دا جامعه نور هم منوره کړي. دا خو یو معقوله خبره ده چې دا علم مطلق علم چې دی د مطلق جهل نه افضل دی. مطلق علم په دنیا باندې د مطلق جهل نه مطلق علم دا د کامیابی یو ذریعه ده، خو صرف د دنیا لپاره ده، د آخرت لپاره نه. د آخرت لپاره هغه علم مقدم چې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې هغې ته علم نافع ده، هغه د دنیا او د آخرت د دواړو لپاره دی. هغه قرآن او سنت او هغه علم مطلق علم چې هغه بې فایدې علم وي، بې فایدې علم. لیکن قرآن سنت سره زور جهان سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغینا پناه غوښتې ده. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. نو الحمدلله چې دلته که قرآن او سنت ته کېږي تر دې پورې که هغه تلاوت د کلام پاک په ناظره سره حاصلېږي چې هغه هم د فایدې ده. ولې بنیادي شی ټول چې دی هغه عزت دے وہاں ادب دے الدین کلہ. نو دا ډېره غټه د کامیابۍ یو مرحله په دې موجوده وخت کې حاصله شوه. الله دې ورته مبارک کړي. دې مونږ ډېر زیات انتهایي مختصر دی چې زه 20-25 منټو کې انشاءالله العزیز د الله طرف نه څو خبرې ښې الله جل جلاله په فضل سره تاسو ته در وړاندې کومه. زمانه دلته ډېر ښه مفصل او ډېر پوه علما موجود دي. آیات مبارکه خو ما تبرکاً تلاوت کړو. د دې ډېره لویه غټه تشریح ده. 41 اقسام د وحی دي او دا علماو لیکلي. قرآن مقدس دا خو د الله کلام دی او د دې اعزاز او اعزاز د دین عزت دا ډېره غټه اهم د خوشحالۍ خبره ده او د دین عزت مقدم دی زموږ په عزتونو باندې وایي. کوم خلکو چې د دین اعزاز او عزت کړی دی هغه کومو مقاماتو ته رسېدلي دي. خو دا یوه خبره ځینې غور ده چې دین خو غیر محسوس شی دی. د الله کلام هغه خو غیر محسوس دی که نه. کوم د الله کلام چې دی هغه خو زموږ په حالاتو باندې چې کله ادا شي نو موږ یې واورو، مقروع او مسموع او محفوظ بالقلوب. هذا الله کلام دی. مصحف او کاغذ او تاسو هغه د دې په ذریعه باندې موږ د الله کلام وایو. دا هم ډېر د قدر وړ دی چې د الله کلام په هغې کې لیکلی شوی دی. د سلف صالحین صحابه او تابعین او تبع تابعین ای په دې د تشریح وخت نشته. خو کله چې صحابه کرامو او تابعینو قرآن شریف لیکو په تحفو د صبیانو ماشومانو باندې نو قرآن پرې ولیکئ او که ولیکئ نو په لارو باندې او یا په څه ګنده خاورو باندې مه پاکوئ ځکه دا د الله کلام دی.
او تاسو قرآن په ځمکه باندې ولیکئ لکه په دې د خلکو خبرې راځي قرآن د الله کلام او په ګنده ژبو باندې او په حالت د جنابت کې مو قرآن ووایئ په یادو په حالت د جنابت کې چې تاسو باندې لوی غسل فرض دی قرآن ووایئ ځکه دا د الله کلام دی سبا یې خلکو خبرې کوي دا خدمت او حضور فرمایلی و حدیث مبارکه چې تاسو د جهاد په موقع د جهاد میدان ته قرآن شریف کې کومې شوې نسخې ووړئ پاڼې هلته ووړئ ولې دا کافران نجس دي د دې په دې نجسو پلیتو لاسونو کې به د الله د نګرانو کلام راشي دا د الله کلام دی او بل حدیث کې راځي چې د لمونځ یو ډېر معزز او عزتمن عمل دی د دې صلاحیت نه راځي بغیر د الله د کلام نه د خلکو په خبرو باندې خلکو خبرو باندې که چا وکړي نو موږ هغه موږ په تحیات تشهود یا سوای نو دا د خلکو خبرې دا هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دا خو دې ته وحي خفي وایي دا خو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن ترجماني کړې ده او د حضور خبرې خو خاص خبرې دي نو ما تاسو خبره کوله چې د دې عزت به موږ څنګه کوو نو عزت به د اهل د دین د اهل د دین عزت چې وکړي د دین عزت اهل القرآن د اهل قرآن عزت چې وکړي د اهل حدیثو چې څوک اهل د حدیثو دی اهل د حدیثو یو باندې حدیث موجوده زمانه کې معلوم اور کې موږ معلوم دي باقي چې کوم خلک دي په داخلي یو کوم چې بیا دی او غلطه سامان روان دي الله دې موږ بیا ته قرآن عزت د حدیثو یعنی د اهل قرآن عزت د اهل حدیثو عزت د محدثین علماء او د اهل د دین چې دا په احساس کې راځي دا چې څوک کې د دین اسی حضرات علماء لیکي چې معرفت هم ذکر کړی دي والي په قرآن کې کوي چې هغه خلک حدیث مبارکه کې راځي امام طبراني او کتابونو دا حدیث ذکر کړی دی ولا يزال الناس صالحين ما آتاهم العلم من أكابرهم وإذا آتاهم العلم من أصاغرهم فعند ذلك حدث دا خلک به کامیاب وي یو بچته د زوال شکار کېږي نه تر څو پورې چې دوی ته قرآن او سنت د خپل اهل باندې لاندې چې هغه اکابر دي اکابر ته څومره نه وي اکابر ته عقایدو چې هغه صحابه دي تابعین تبع تابعین علماء مجتهدین الى یوم القیامه چې په صحیح اصول باندې دوی ته قرآن او سنت هم ورسي او دوی د هغې تابع خپل عمر په هغې کې سر کړي دوی به کامیابي او دوی به د خسران او د هلاکت ښکار کېږي به نه دا خو د خسران او د هلاکت او د بې حیایي ښکار هغه خلک شو چې اهل د قرآن او د حدیث یې پرېښود او هغه اصاغر هغه بدعتیان هغه ناکاره خلکو هغه بیادبو ګستاخ خلکو دا ټول یې اخذ شولو امام ابن سیرین رحمت الله علیه د علماو ته راځي چې څوک د حدیثو شوقیان هغه وایي دا ګوره په دنیا کې په مخلوق کې د ټولو نه ناکاره څیز خنزیر پوست د خربوشوي که په سیرکونکي ټولکې وینځي خو پاک په مذهب د امامانو تدریک وشي علامه ابن سیرین دا یو ډېر لوی غټ تابعي دی په تابعینو کې بیا د کبارو دی او دی وایي
چې زه د اهل هوا والو سره لکه اوس چې اشرف بخاري کې تاسو راوړ شو چې امام بخاري رحمت الله علیه خپل اخري کتاب په کتاب التوحید کې رد على الجهميه هغه صدر المسلم هغه اهل هوا چې د الله د صفات د الله صفات په مذاق ونیول د علماء کبارو د حقاني علماء اهانت او بیادبي سپکاوی وکړي او د دین قواعد په اهانت سره ونیول خلکو ته غلط لارې کېښودې وایي د هغه خلکو سره د کېناستو بجای د بدو خنزیرانو سره چې زه کېنم نو زه چې دا خوښوم څومره غټه ده خبره ان هذا العلم دين علامه ابن سیرین هذا قول ده امام مسلم غټو کبار محدثین ذکر کړی دی وان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم دا قران او سنت دا استاد دین دی چې د چانه د کوي نو دا عقاید ته وګورئ کاغذ تاسو نسل کاله مخکې دی او تاسو نظر کاله مخکې دی په دې چانه د کوي دا کردار دا وګورئ تاسو خطا نشئ تاسو خو اصل حدیث کې راځي اسی وایم دا امتحانات په قسم انداز د غټو خلکو لپاره غټ امتحانات ورو لپاره واړه امتحانات خو نننۍ زمانه کې چې د ګوستاخي او د بیادبۍ او بیا بالخصوص د حضور الاسلام د ناموس رسالت کومه بیادبي کېږي او دغه ذهن روان دی نو دا امتحان داسې امتحان دی چې موږ خلک دې ته نشو ټینګېدلی ډېر لوړ اعلی حضرت شیخ احمد رضا فاضل بریلي رحمه الله په خپل کتاب انوار المنان فی توحید القرآن دا ځان تصدیق کړی دی د الله په یو صفت باندې چې هغه څه دی الله القرآن کلام الله غیر مخلوق په دې موضوع باندې ټول یو تصنیف کړی او دا شیخ حرم خلیل مفتي مکة المکرمه د مکې معظمې امام ورته اثر وکړو درخواست ورته وکړو چې ته د قرآن په توحید باندې چې په قرآن کې قسمونه نشته دی په قرآن کې تبدیلیانې نشته دی قرآن د الله کلام دی او په دې باندې یو تحریر ماته کړی دی ګڼ کتابونه ولیکو په عربۍ باندې ویلایي هغه په خپل کتاب کې لیکي ځکه دا کتاب په دغه موضوع جوړ دی چې دا الله یو صفت کوي هغه د الله کلام دی نو بیا څه ډېر عبارت مخکې را نقل کړي دي ته خو به ګورې زما زه اکثر خپلو ملګرو ته دا وایم چې دقیق کې پکې وګورئ دا خو ګوره ډېرو خلکو به سل خبرې صحیح کړي څه خبره کې هغه به هغه به تسامح راغلی هغه به غلطي راغلي نو ټولې کې هغه غلطۍ تسره کړ خو چې ودې پر نوټ کېږي دا دلیل ده ما ورته مغفرت وغواړه دعا وغواړه که هغه مجتهد دي خطا شو یو اجر ته هم رسېږي اجر ته هم رسېږي چې غټ خلک بیادبي ونه کوي هغه لیکي وایي کاش افسوس ای خلکو تاسو وایي چې اشکال هم دی ای علماو تاسو وایي اشکال هم دی او په دې کې تعصیب هم دی دا خبره مشکله هم ده او بیا هم تاسو تقسیم کوئ وایي کاش او بیا دا هم تاسو اقرار کوئ چې دین د سلفو صالحینو نه راغلی دی وایي بیا وایي او دا حضرت صدیقي وایي کاش افسوس چې امام احمد بن حنبل او د هغه جماعت چې په دې امتحان کې راغلی چې هغه وایي القرآن کلام الله غیر مخلوق او هغه عباسیه هغه جهمیه هغه بد عقیدته په عالمي توګه سره لکه نوم چې د قرآن بې حرمتي په عالمي توګه سره وشوله او د مسلمانانو خولې بلکل هغه بند دي ساکت دي دا به کله واضح دي دا چغه به کله وباسي نن د قرآن یتیم دی د قرآن محافظ د قرآن همدرد د قرآن شریف د الله د کلام هغه اواز پورته کول ډېر ګرانه خبره ده دا ډېره غټه قرباني غواړي هغې خپل جانونه ورکړو او وایي ای د موجوده زمانې خلکو اعلی حضرت صاحب وایي که په دغه میدان تاسو ولاړ وئ تاسو به دغه
مشقتونو نه د اقرار په ځای د هغې سره د موافقت په ځای به درخواستونه قبول کړي هغه مشقتونه به تاسو برداشت کړي نو چې هغه مشقتونه اوس هم نشته ښه په ارام او نرم ماحول کې په کمره کې بند کړئ کلام او د الله په کلام باندې تشریح کړي او کله به څه وایي او کله به څه کوي او کله به څه کوي پته وخت خو بعضې داسې خلک وو چې د هغو مقام داسې و د هغو مقام داسې و چې دغه بیادبي او ګستاخي به فوراً هغه ته رسېد د هغې بدله ثمره به ورته فوراً میلاو شوه هسې امام شاه ولی الله رحمه الله دا ښه د وړ عالم دی په دې خپل کتاب ازالة الخفا کې یو واقع ذکر کوي وایي د عمر فاروق اعظم رضی الله عنه زمانه ده یو سړی راغی نو ته چې د هغو ځکه د مؤمن چې ګوري که نه نو دی خو په نور د بصیرت سره لیدل کوي که الناس معادن حدیث کې راځي او العلم نور کا قرآن و حدیث علم دی علم نور دی یطلقه الله تعالی فی قلوب عباده اخبر خاص بندگانو په سینو کې الله تعالی جل جلاله علم نافذ کیږي او اتقوا فراسة المؤمن فإنه يبدو بنور الله خبر نور الله تعالی دا غي اعضاء ته اندامونو ته سترګو ته غوږونو ته ژبې ته تمام بدن ته هغه نورانیت ورحاصل شي چې وګوري نو په نورې وراثت وکړي چې دا خو د دې کمې دی لوښی دی نو عمر رضی الله عنه چې سیټ نو سړی بدل نو تاسو کې مایس متنم دي هغه وستا دا په زمانو کې چې جماعت سپورا دا نو یو مزاج ولچا سره کو امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی هغه سره مزاج وې د هرې ونې میوه وخورئ یوه به دې ګرځي شو دا متل مې په پښتو کې اورېدلی اوس تاسو ته بیان وشو چې ان اعمال بني آدم وقوله یوزن څه چې یو وینا ښکاره کوي ټول پرې جوړېږي ته چې حرکت ښکاره کوي د هغې نه فعل جوړېږي نو دې ته ورته اشاره وشوه که نه انسان په هوښ اوسېږه که ته خپل کوم قول ظاهروې او کوم عمل ظاهروې نو مخکې مستقبل ته فکر وکړه که نه چې ستا به د ټولې په کومه چاپړه کې دا عمل دا قول لګي دا به د نیتونو په ډله کې لګي او که دا به د بدنو په ډله متکیفه منتخبه انسان ته د نیش لپاره نه یې نو دې ګستاخ وویل زما نوم دی جمران أبناء بسمونه الشهاد جنبه بما اسم القبيلة الأستاذ القبيلين يمسد بمحرقات حرقة يحكم سوزن الأستاذ كله يكون يومين حرة بعد الحرارة يعني بلاد المدينة منورين بحر يوقعدين غير مطلوب حرة عندك دكتور منسلي بينما دكتور من الأزواج إنها الأزواج نفضة للشواذ جانب يتبين بخاطر كروكا زرباسة كورتا دينار لا شغل كذا يقول أصلا سنجا دكتور من الخلينا دكتورش فتلو وش سنجا كل كورتا نار ناس كل السوء بجانب السجي وليه هذا القرآن والسنة بصري ما هو صار ترجمان دا جمع وقفت أيه وقفت أيه الله قال كاسو الدنيا لشان يجي كمان تقول شيء دا تقولي قفت إن من عباد الله أكبر أشخاص مدفوع بالأبواب لما أقسم على الله لأبره دخله بندگان كدسي بندگان شده چې څوک له دا مقال ورکړي چې آخ واشه داسې ورته هم نه وایي ټیم کې لګي ټیل وایي اکبر اشخاص ګرد عدوده
ودير كمزوري لباس جوي خبره ووي لو اقسم على الله كچت الله قسم کو چې الله باندې زما قسم ادا کار ودی شي کی دا خبر ورته اور بیا بل حدیث اور پسې ذکر کوي ان من عباد الله اخبر اشعث مكتوم بالابواب لو اقسم على الله ان يزيل الجبال عن اماكنها داسې بندگان هم شته دی که هغه چرته ووایي چې د مالې په خدای قسم وي دغه پورې غر به سبا دی وایي سبا نه به غر او بیا په بل حدیث کې راځي قال الله تعالی یا عبدي انا الذي اے زما بنده انا الذي ذات ما اذا قلت لشيء كنت فيقول زما بنده زه هغه ذات ما هغه رب ما هغه معبود ما چې کله هم زه یو څیز ته د وجود دپاره کن لفظ استعمال کوم نو بیا په هغې کې ټیم نه لیکي خاص فیقول دا پکې ټیمونه دي اطعنی زما بنده اطعنی ته زما تابع شه اجعلك الذي سبحانه وتعالى اعصوك هذا حتى بل زورسم اذا قلت لشيء كن فيكون چې کوم ځای شي ته وایي چې کن هغه شی په فورا بیا موجودي سبحان الله نعره تکبیر الله اکبر رساله شمال اولیاء زنده نو ټیم انتهایی مختصر دی او دلته خو څه ډېر څه د ویلو خبرې وې خو زه به هغه ټول عباراتات کېدم والحمد لله یو عظیم شان عمل ختم بخاري امام بخاري رحمة الله علیه د دغه نسخې سعادت او برکت د اختتام منحصر شو امام بخاری رحمت الله علیه باندې امتحان راغلی و نصابور نه دی یا نشاپور یا نصابور په دې اخري عمر کې دی د خلق قرآن په مسله وستل حالانکه د ده په د دعوی نه په زرګونو خلک د ده په مجموعه کې موجود دي په زرګونو خلک خو چې کله د انسان فطرت دا دی چې ته وایې چې دا بچه نه وای هغه بیا ټول تحلیل چې اوس په چاته وایي امام البخاري چې په ټول قسم حدیثو کې د ده استاد ډېر غټ محدث حدیثونو په دماغ هغه ورته ویلي چې ته به ګورې د دې خبرو نوم نه بناړي ځکه جهمیت دلته شته زموږ خلاف دی به چېرته خوشحاله شي د الله په صفاتو کې چې کراس باسو نو بس په مجلس کې درېیمه ورځ ده 26,000 خلکو نه اورېدل دي او سړی راپاڅېد چې ما تقولو فی القرآن هغه غلی شه ما ته پته دی ورته ووایي په درېیم ځلي چې ورته ووایي نو ده وایي دلته وویلی چې اقوالنا من افعالنا الفاظنا من اقوالنا من افعالنا والفاظنا مخلوقه زمونږ اقوال زمونږ افعال دي زمونږ الفاظ مخلوق دي قرآن باز یو نه کړو زمونږ الفاظ انسان بس هغې کو هغه فلسفه یوناني هغو ته رارسېدلي هغه د شیطانت ماهرین چې زمونږ کاګرینو کې د قرآن خلاف رد کړی دی هغه ویل د دې په نتیجه دا وکړه چې الفاظ قرآن مخلوق الفاظ قرآن مخلوق دي چا ویلي چا ویلي دي او بس هغه ځای نه راووتو د ده په مفهوم باندې څوک پوه نه شو قلم یې پورته کړو او په چند ورځو کې په کلام باندې کتاب ولیکو خلق افعال العباد دا کتاب یې ولیکو خو لاړو نشاپور اعلی حضرت سے دلته لیکي یو غټه زبردست استاد دی خپل په دې کتاب کې لیکي چې د ډېر لوړ مقام صاحب امام بخاري رحمت الله علیه
خدای شاګرد په شپږمه طبقه کې شپږمه درجه کې د شاګرد د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه شپږم پوښتنه دی د امام ابو حنیفه شاګرد دی خود دلته کې د امام ابو حنیفه په مفهوم باندې پوه شو نو هغه امتحان کې هغه ثمرات ګوري چې شخصیتونه ثمرات یو دی هغه ټیم بګنه لګي د دې خلکو حساب کتاب راځي په دنیا کې هغه مختلف دي چې دا نه کار کوي او د بدن هغه تقریر په جهان کې سکور لري وای سره چې امام بخاری د امام ابو حنیفه په مفهوم باندې پوه شو راځي وکړو هغه غټه خبره ده ټیم بګنه لګي وای د قشانتي د امام بخاری په کلمه باندې د دې په مفهوم باندې امام زهدي او دغه محدثین الله په نو کړو د دې هغه باندې ولور نو د نیکانو خلکو د آزاد نظام ساتل پکار دي بعض خلک دلته صبر راغی بیا مدینه کار او بعض دلته پاتې شي خپل ته زیاده درجه مقام دی واسه خبره کوم اخري نن ډېر خبرې دي او امام ابو حنیفه رحمه الله دا هغه هستی ده چې دا ټول بخاری صحیح بخاری دواړه جلد د روایتونو ډک دي خیر دې کړو دې نو به دې هغه څه خو محدثینو له پکار دي مدرسینو له پکار دي طلبو له پکار دي چې دا وګوري دا یوازې د خلوتخانه محل باندې زموږ د طالبانو لپاره نو مدرسینو لپاره دا درخواست کوم افیل کوم چې د خپل طلباونه او د درسګانه سید خدمتخانه ټولنې نو جوړوي چې دروازه دې بند او ټول د مرګان ناسي دې ته د درس کوي چې چون کې ستاسو تصور د شي چې د مقابله نه دی وکړي د دې یو فورمولا سره د خبره ده او څه دې په دې معقول کې کوم چې د کوزي او بحث نه غړي دسي نو کوی چې دا په ټول برګانو نه غره په ټیټ د بس چې بار فوټاګي ته وته کیس تاسو کوی امام خاصه په دیم سره اول پښتو په دې دیم سره کې دی وایي په سنت کې دیم راوي کې دی وایي حق سنت اس په شان اول لا ته دیم سره کې حق سنت د اس په سعد او د اس په سعد دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه کلک شاګرد غټ او بیا اخري دا خبره کوم د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دې نه باندې سمې 5 منټ باسو پکار باندې لا چې خپل درسونو کې د دې پیریډ ځکه خلک کوم هر تر مستحق او بیا د وې ورسېدو اوس د موږ نه مخکې تیر شه په خپل ترجمه کې خبرو کړ چې امام ابو حنیفه کله چې د محدثین شروع کړي لکه امام زهبي دا ګوره حنفي نه دی دا حنبلي دی هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله په ترجمه کې چې کله دا نور لیکي نو امام شافعي امام مالک امام احمد بن حنبل او چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه طرف ته راشي نو امام اعظم ابي حنیفه النعمان الكوفي تاسو ګورئ تاسو حفاظ وګورئ سیري اعلام وګورئ په دې کې څه شته د دنیا په مخ صحیح بخاری نه یو ځلیدل کې کتاب دی نو هغه مطالعه وکړ دې نور فقہ او تاسو نن تاسو کوی چې دا څه شي دا په دې خبره چې په دې کې 22 ثلاثیات څه شي 22 ثلاثیات او ثلاثیات دې ته وایي چې د مصنف د کتاب په شروع کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په درو واسطو حدیث نو په درو واسطو چې پیغمبر اسلام ته کوم حدیث او روایت رسیدلې دي هغه ثلاثیات په صحیح بخاری کې وایي او د جلد اول 21 صفحه تدریب کو خلا اوران باب راځي نو شروع کا دی وی حدثنا مکی بن ابراهیم دا مکی بن ابراهیم کو 215 کې وفات ده سن متوفى او مکی بن ابراهیم وایي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه کلک شاګرد هغه کلک حنفي چې دی ما رأيت على وجه الارض مثل ابي حنیفه في الحديث والفقه
سبحان الله. ما د امام ابو حنیفه په شان کې په دې مختم ځکه په حدیثو په کې باندې سوچلې او دې کې سفیر په ثلاثيات کې دې لګي وای حتی سلام علی بن ابراهیم باندې ثلاثيات کې روایت د امام بخاری ټول حنفیان صرف یو راوی پاتې دی 22 نمبر راوی پاتې دی چې هغه په حنفي مذهب کې دی د امام ابو حنیفه په مسلک کې دی او نور 22 ثلاثيات کې 21 ثلاثيات چې دغه په برکت باندې د صحیح بخاری نسخه په دنیا کې عرب عجم کې ذلیږي دا غیر ټول راویان د امام ابو حنیفه شاګردان د کم وکیل بن جراح دا بخاری کې راغلی دی امام بخاری استاد او امام احمد بن حنبل خوب لیدو ندی صاحب خوب لیدو حضور ته وایي چې په هر زمانه کې د ابدال دی او ابدال دي د په برکت د دنیا ته امر حاصلې دي د دنیا د وجود د بارے میں سو وسایل شته دا شعر اعلان نو مولا امام زهبي او دا د غټو کتابونو تهذیب الکمال دا روایت کې چې تاسو وګورئ تاسو فتوا وکړئ چې کې د ټیم د قلت تقاضا ده د زړه اختصار سره خبره کوم ندی صاحب ته دا ورته وایي چې اے امام احمد بن حنبل په دې زمانه کې د ابرار الوکیل بن جراح دی او وکیل بن جراح اکثر به قول ابي حنیفه سبحان الله. وکیل بن جراح چې کله فتوا وکړه نو فتوا د امام ابو حنیفه په فتوا وکړه سبحان الله. او بیا چې په سفیان ثوری عبد الله بن مبارک چې دلته کوم حدیث دغه څه سبق ویو شام ته لاړ او دا امام حارثی په خپل کتاب کې ذکر کړی کتاب الاثار چې د شام ته لاړ د حدیث سره امام ابو حنیفه ډیر ځله حدیث څلور زره د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ استادان دي چې اصل استادان دي چې اصل استادان دي چې 1500 کې تاسو وګورئ لیکن د امام ابو حنیفه استادان څلور زره استادان دي چې د شام ته لاړ د امام اوزاعي رحمۃ اللہ علیه مجتهد الوقت دا کوم حدیث محدث نو دلته تاسو کې کوم ځای راغلی وده ورته ویل څه اچھا غوښه زه په خپل کې ماسوم کې دا خبره دي چې ضرورت نو امام اوزاعي د دې زمانه اهل حدیث حضرات ته د خبره رسوم بیا د خلکو ته خبر رسوم د دې جواب ته وړاندې دې جواب نشته د خبرې معمولی خبره دا د کوټو دې کو خبره نه ده وای اے خراسان د کوفی درانه دا یا د کوفه کې مسائل او ډېر او کې ډېر غلطي خبرې کې کینی په بل واره وې ته څوک دې نعمان بن ثابت ابو حنیفه دا غږ ته د هغه دې لیدل دې جواب ورکړو د خاصه راځه صرف امام عبد الله بن مبارک کوي هغه تحریر نه چې د مازیګر د باندې وخت امام اوزاعي باندې ختم کو بیا دا وقاور کړه دا ټول لګا اوس چې هغه ختم کړل د مازیګر موږ کو په لستوري کې خوا خو به په لستوري او چې کله د ماخام موږ کو ماخام پورې تلاوت د دې ورته ځکه لاسم د ماخام مازه او شرمخ راو ګرځول يا عبد الله يا عبد الله بن مبارك قال ولا مر تبص ناسو اسبوي دا فرق مدينان دي دا ابو حنيفه ده هذا نبيل اتبع ورشا دا خبير اكثر كل جد جن دي كل جد حديث الامام الصحيح سفيان ثوري اور وفات سعيد ثوري امام ابو حنیفه د زمانه فقط محدثین دي دا ټول امام بخاری استادان دي دا ټول امام ابو حنیفه شاګردان دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فاتحه کړه چې دا ډېر شیخ الناس دي ډېر محدث دی رول وفات چې څنګه سفیان ثوری ول 10 حدیث حافظ دی خو دلته وګوره 12 70
हजार अहादीस का इस्तेमाल और खुरूज इमाम अबू हनीफा का बात सब पर हजार हदीस से सब अब उनको दुनिया उनको अलार और सिर्फ सुफियान सूरी आवाज है और दला से उन्हीं वो पर मसला पाने के नोरो और मखित शागिर पसंद के नासो और सू खबर उस तरफ पटे उन्होंने लिया जवाब का ताज़ीर का इमाम अबू हनीफा मुस्तक़शो मुहद्दिसीन बकशोरों का ये सुफियान सूरी का खलक सब बराबर है डॉक्टर में उसी बोलते थे इमाम अबू हनीफा को हक और हासिदीन हो मिसहार में लिखे दाम दाम बुखारी के आगे ले इमाम बुखारी उस्ताद ने मुहद्दिसना मत मिसहार में लिखे दाम दे वो इमाम अबू हनीफा का कमाल नसो खबर लो आगे खल्क बलमान दे हराम रहा याद करें कि सूब जरूरत है खद इमाम अबू हनीफा गोस्ताख दे मतलब वाले मफालिक हकीकी फालिक भारत को दिराजी दाम ये हमको दा तारीख बगदाद को दा अल इंतिकाद इमाम इब्न अब्दुल बर अंदलुसी को अल किताब दा मसनद आसार इमाम हारिसी अदे के दरबार में जिक्र कर दिया होता है कोई ए मुहद्दिसीन खबर ये इमाम अबू हनीफा तुम खेला कुछ मार कर हद कर ली ये बोला टोला या फहावा दानला सिपदी मखदस के नो या बार मार गई सीधे वापस आखिरी खबर कौन अभी तशरीह अब्दुल्लाह बिन मुबारक कब तला इमाम हारिसी का वाकया जिक्र करता और सब तकरीबन 11 साल जल्द वफात या सवाल खाने मुहद्दिस मकबूल मुहद्दिस कब्र पे ना कब्र वगैरह दो ए नुमाना ए अबू हनीफा इमाम बुखारी के दुनिया में लाल खुमी साले पे को इमाम मुस्लिम लाल खुमी साले पे को दाखिल में असल जमा तक मसलन दाखिल मिलो अब कदीम जमाना मुख्तलिवा इमाम हम्जा इलारो इमाम शोबा लारो वकील बिन जर्राह लारो कुल मिसल पे को ए इमाम अबू हनीफा किसी उद्देश्य से दानवी चित्तदारी अनानी उकड़ा जो दुनिया ने दी रुस्खत वादस्तो मिसल सितारा दुनिया के पाते नशो अब्दुल्लाह बिन मुबारक हुआ वमा